زمونږ ټولو خلکو ته دا درخواست دی چې په ښه اعتماد باندې راشئ او ښه په حوصله باندې اعتماد باندې دا څیزونه ویسئ. هر قسمه کیمیکل نه پاک مسالې دي او خالص یک نمبر مساله ده. پېښ دي کې موږ سره ډېرې ایټمې دي. کړای ګوشت دی، تکه بوټي ده، اچار ګوشت دی، قورمه ده، بریاني ده، ګرمه مساله ده، د کبابو مساله ده، د تیکو مساله ده، میده مرچکې دی، دړه مرچکې دی، کورکمان دی، دغسې زیره ده، سپیرکۍ دي، دالچیني ده، ګرمه مساله ده، غوښه نرمولو مساله ده. دا ټولې مسالې چې دی ایک نمبر دي او مهنګایي د لاسه چې دی د خلکو چې دی داسې حل دی چې خریدار نشته. برای مهرباني دی مهنګایي باندې کنټرول وشي. ارزي کې نشته. وبا راغلې ده او د ټول بازارونه چې دی سناټه ده. ټول بازارونه سناټه ده. دکاندار غریب ساړ راشي خپل د دکان خرچم نه پوره کېږي او ماښام له دکان بند کې وځي. ټول دغسې ناستې غلې د بازار کې تاسو دا ویډیو وګرځوئ دا کیمره هغه سر نه والا دې سره پورې ګاک نه ښکاري او ټول دکانداران هم داسې ناست دي. برای مهرباني چې دی دې باره کې حکومت ته پکار دي چې څه نه څه اقدامات وکړي. حکومت ته دا پکار دي چې د پرایس باندې کنټرول وکړي او ارزاني راولي. خلک چې دی ذخیره اندوزو خلاف د کاروایي وکړي او دا مالونه د مارکیټ ته راوباسي چې خلکو ارزاني راشي او چې هر سړي ته چې دی نفع ومیلاوه شي. راغلی ما تقریبا د 40 سالو نه زه د سیب مسالې والا نه زه راځم او وړم. زه ورکوټ یم ولې چې څه وخت جوړک کېناسته جي او دې مسالو باندې پابندي وه وخت کې چا به خښتې میده کولې، چا به وایي دا کول، چا به دا کول. د هغه وخت نه والې اوسه پورې د ده مساله په ریګولر یو حساب باندې روانه ده. بل دا دی چې موږ کتلی دي دې کې ټول مسالو والا ونیول شو. الله په فضل باندې سیب مسالې والا اوس هم سوپر هیټ دی او هغه وخت کې هم سوپر هیټ و او اوس هم خالص حقه شی خرڅوي چې څنګه یې مخکې خرڅوو. دغې څه فرق نه دی راغلی او بس د ده مساله اوس هم جي خالص ده او بس حکومت ته دا درخواست دی زموږ جي چې لږه دا مهنګایي ډېره زیاته ده، لږ د غریب عوام له سره ریلیف ورکوي، لږ په دې شیانو باندې کنټرول وکوي. ډېره غریبي ده د خلکو. مخکې به خلکو کیلو وړه، اوس د چا د پاو وس نه کېږي. زموږ دا درخواست دی جي. زما نوم فیصل دی او دا سیب مساله جات دکان دی او دې کم از کم 75 سال کېږي. صحیح زوړ دکان دی. تیر شوي کال کوم کسټمر راتله د غړ دپاره کومه خریداري کوله مسالو دپاره، اوس هغه شانې خوند نشته دی. اوس وګوره هر یو شی شته دی، موږ سره مسالې موجود دي، ګاک نشته، کسټمر نشته. ولې ګرانیم ده، مهنګایي زیاته ده، تنخواهګار سړی دی هغه وروره تنخواه والي وروره بجلي بیل ته کي، ګیس بیل ته کي، کور خرچه کي، کرایه کي، دا څنګه ادا کولی شي؟ او موږ سره دلته دا وګوره 15 کاله کېږي برانچ دی، زوړ دکان دی، دلته هر څه میلاویږي. دلته موږ سره تیکو مساله هم شته، د کباب هم شته دی، مایان هم شته، تیکو چپلی کباب شته، اچار ګوشت هم مساله ده، بریاني مساله هم ده، سیخ کباب مساله هم ده، نهاري مساله هم ده، سالن مساله ده وغیره. دا اچار موږ خپله جوړو، سرکم ده، کیچپ هم دی. دې کې هر یو مسالې موږ سره خپل موجود دي، موږ خپله جوړو، موږ خپل برانډ دی او موږ دا عوام ته دا میسیج ورکوو چې راشئ د سودا تاسو به عمره برانچ دی دا کم از کم آل پاکستان کې ماشاءالله کامیاب شوی دی او هر چا استعمال کړی دی. تاسو راشئ وروره غټ اختر دپاره یو پیکیج زه ورکوم، تاسو راشئ سودا والئ، هغې کې به تاسو ریویو هم در کوم دله او ښه شی به در کوم او خاطر به هم کوم او بازار الیاز او شی هم A1 کوالټي ده. کم مسالې تاسو غواړئ د غټ اختر سیزن دی او تیکو مساله، بریاني مساله، اچار ګوشت، نهاري، سیخ کباب، پولاو مساله دې استعمال ډېر دی. تاسو ویزټ وکړئ، راشئ او انشاءالله ازمایش وکړئ، تاسو به پته ولګي واقعي دا مساله سیف څنګه ده، ښه ده که خرابه ده. جي مهرباني جي.